قرآن په پاڼو کې تاسو د سابقه او قومونو حالات وګورئ، بیا د مکذبین او د مصدقین انجام به تبخل معلوم شي. حضرت صالح علیه السلام الله راولېګو سمودیانو ته، دا د حجاز او د شام په منځ کې یو علاقه ده، یعنی د مکې مکرمې د مدینې منورې نه چې شام ته ځي نو په لار کې د سمودیانو بستۍ راځي. او پیغمبر علیه السلام غزوه تبوک کې چې کله هغې طرف ته دو او دغه ځای ته ورسېد نو صحابه کرامو ته وی پیغمبر علیه السلام ځان باندې کپړه راواچوله او مخ مبارک پټ کو او صحابه کرامو ته وی تیز تیز ځای په دې ځای کې ښه وی ځکه دا د معذب خلقو کلی دي او اسنه چې د هغې عذاب څخه اثرات مونږ باندې چته ونه شي. نو صالح علیه السلام دا قوم هم مشرکو او کافرو، هغه ته ډېر دعوت او تبلیغ وکړو خو دوی نه منو. آخر کې صالح علیه السلام ته وی اله به دې ومنو چې مونږ ته یو معجزه پیش کړي او زمونږ د وینا مطابق. هغه وی ووایي څه ودا مخامخ غټ غټ ته په دې غر کې چې د دې نه چې کوم دی یو اوښه راوځي او هغه بلار وي او بیا هغه لنګ شي، نو موږ ته پته ولګي چې واقعي د خدای پیغمبر یې او کدا سینې نو موږ ته نه منو. حضرت صالح علیه السلام 2 رکعاته مونځ کو او د الله تعالی نه دعا وغوښتله، چونکې پیغمبر حریصي په دې باندې چې راکه دا قوم ایمان راوړي او د جهنم نه بچ شي نو ډېره خبرې. نو صالح علیه السلام دعا وکړه، هغه چټان چې دی هغې داسې حرکت شروع کړه لکه څنګه چې اوښه لنګېږي او په هغې کې د هغې نه بلار به اوښه هغه ته نه راووته او بیا هغه لنګه شوه. لیکن دوی هم صرف چند کسان ایمان راوړو او اکثریت بیا هم ایمان را نه وړو. صالح علیه السلام ورته وی ګوره کفر هم کوئ خو اوس یو مهرباني وکئ دې اوښې ته ګورې غږ مه کوئ ښه او کنې عذاب الهي به د باندې راشي. نو په هغې کې یو چې کوم دی کافر دی قضار یا قدار ابن صالف، هغه ولګېد هغه ته په لار کې کېناستو او دا اوښه په دې سپینو کې وووله، زخمي یې کړه او قتل یې کړه. پیغمبر علیه السلام حضرت علی صاحب ته وی یا علی وی اشقى الاولین قدار او واشقى الاخرین قاتلوک، وی پړمبلو خلقو کې د ټولو نه بدبخته انسان چې دی هغه بدبخته دی چې د صالح علیه السلام اوښه یې قتل کړې وه قدار، او پرستنو خلقو کې بدبخته انسان به هغه چې هغه به تا شهید کړي ښه ابن ملجم. او بیا حضرت علی صاحب د کوفې په جای مسجد کې هغه چې کوم دی سار مانځله مخکې ورووتو د هغه معمول دا خلق به یې پاسو چې څوک اوده دي چې هغه پاسي تهجد وکړي لمونځ له تیاری وکړي او جو هغه ته په ګیټ کې پټ ناست حمله یې باندې وکړه او بیا حضرت علی صاحب شهید شو. نو دغه اوښه چې کوم دی نو هغه یې شهیده کړه. هغه بچی چې دی نو یو قول دا دی تاریخي چې دوی هغه مړ کړو، دویم قول دا دی چې نه هغه بچي منډې کړې او هغه ګټو ته بیا الله تعالی کولاو که هغې ته ورننوت. دا الله تعالی د قدرت یو نښه وه. صالح علیه السلام ورته وی ګوره ظلم هم ډېر زیات وکړو او په تاسو باندې به اوس عذاب راځي او وی ستاسو چې کوم دی 3 ورځې پاتې دي ښه د عذاب راتلو 3 ورځې پاتې دي، دا د شورو ورځ وه. ورته وی د زیارت په ورځ باندې به ستاسو دا مخونه تک زیړ شي او د جمعې په ورځ به ستاسو دا مخونه تک سره شي او د خالي په ورځ به ستاسو دا مخونه تک تور شي او دقه به د عذاب الهي د نزول ورځ وي. چنانچه هغه بې حسه او بدقسمته او بدبخته قوم د زیارت په ورځ د هغې مخونه تک زیړ شو خو الله ته یې توبه ونه وکړله. د جمعې ورځ راغله تک سره شو مخونه یې بیا یې توبه ونه وکړله. د خالي ورځ راغله تک تور شو بیا یې ونه وکړله او ځانونو له یې کفنونه وکتل، کفنونه یې واغوستل ښه یعنې ګویا کې د الله عذاب ته یې بلکل ملا تړلې وه او الله له په مقابله باندې ورتلل. نو ځان له یې کفنونه واغوستل او بیا په ځان باندې کافور مافور لکه څنګه چې بړي باندې لګوي دقه شانې په ځان باندې حنوت او خوشبویانې ولګولې او بس چې کوم دی نو په ځمکه باندې ځان ارتاو کو او چې څنګه یې په ځمکه ځان ارتاو کو جو عذاب الهي دا راغی چې جبرائیل علیه السلام په باندې یو ناکاره صیحه او چغه ووهله او دلته زلزله پرې راغله. او تاریخي روایات دا دي چې د جهان د دنیا چې څومره څیزونه دي او چغه وهلی شي نو دغه وخت کې ټولو چغه ووهله، خرم چغه کړه، سپیم چغه کړه، پیشوم چغه کړه، ټول حیواناتو درندګانو چغې کړې او سم د قیامت یو منظر شو او ټول په حق ځای کې چې کوم دی فاصبحوا فی دارهم جاثمین، ټول اړولي چې کوم دی الټا هغه چې کوم دی مردار شو او هلاک شو. الله تعالی د قرآن په پاڼو کې تاسو د مکذبینو انجام وګورئ. مشرکین مکه ہوش کې ناخن لے لے دوی دې سم شي او دوی دې چې کوم دی نو هغه راه راست سره شي. نو الله رب العالمین
هغه ورته فرمایي فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه وإلى ثمود أخاهم صالحا يعني وأرسلنا إلى ثمود او لګلې موږ په طرف ته سمودیانو باندې رور داغي حضرت صالح علیہ السلام او فرمایل صالح علیہ السلام چې یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره قد جاءتكم بينة من ربكم فتحقیق سره راغله تاسو ته یو دلیل او یو علامه باغ نبوت زما باندې بینة علی نبوتی د جانب د پروردگار تاسو نه او هغه علامه ده چې هذه ناقۃ الله لكم دا اخذ الله رب العالمین دا د دې ناقې نسبت الله ته کېده ناقۃ الله دغه خالص د الله تعالی په قدرت باندې بغیر د معمول او روایتي طریقې نه دا پیدا شوی هذه ناقۃ الله لكم آیه دا اخذ الله رب العالمین دا چې یو نه خدست تاسو لپاره آیه یعنی علی نبوتی فذروها پس پرې دیتا سو دی لرا چې دا خوراک کی پس مکه د الله رب العالمین کی او ممسک وای تاسو دی لرا بسوء فبدای سرا په بد خیال ور دی لا ګوتم ورنه وړي ښا ورنه راو بنی سیتا سو لرا عذاب درناک او یاد کئ تاسو هغه وخت چې کله وګرځاو تاسو الله رب العالمین نائبان او خلفاء من بعد عاد یعنی من بعد هلاك عاد رسل هلاك او عادیاننا وبوأکم فی الارض او ټکاونه درکړه تاسو له الله رب العالمین قرار درکړه تاسو له الله رب العالمین په دې ځمکه کې فل ارض هغه د حجر ځمکه وا د سمودیانو بستی چوا تتخذون من سهولها چې تاسو نیسئ او جوړوي دا غنر ځمکو نه قصورن بنگلو لرا دې سمودیانو وا دا ډېر خو صنعتکار ځان لدا کې چې عام ځمکې وینو په دې کې به بنگلې جوړولې او بیا په غرونو کې به ځان لسمستي او غټ غټ چې کوم دي بلډینګونه الته جوړول نو په جمی کې یو ځای په وړ کې بل ځای ښه او داسې یو نقل مکانی به هغه ته موسم موافق کوله ویدان ټول د الله مهرباني ده دا پویا دا هنر او دا انعامات باندې چا وکړل وتنحتون الجبال بيوتا او تراشی تاسو غرونو لرا کورونو سره دا غرونه تراشی او دا غینه ځان له کورونو او بلډینګونو جوړوي دا د الله نعمت ده پس تاسو یاد کې هغه نعمتونه د الله رب العالمین په تاسو باندې او مگر د تاسو په ځمکه کې فساد کوونکی او ویل هغه سردارانو وګوره ملأ قسم خوړل دی چې د هر پیغمبر مقابله به موږ وکړو نو قال الملأ او ویل هغه سردارانو او هغه اشراف دنیوي لحاظ سره چې کوم اشراف دي چې کوم متکبرین د قوم د حضرت صالح علیه السلام نه للذین استضعفوا ویل هغه ضعیفان او هغه کمزور فقیران خلقتا دا فقیران سوکو لمن آمن منهم چې صاحب چا باغی کی ایمان راوړې وو کو براګان هونو راوړې او دی غریبانانو ایمان راوړې وو نو دا کو براګان وړي کېدل او دی غریبانانو ته وی الګ تاسو خیال له صالح علیه السلام پیغمبر دی تاسو ته نبی وایي موږ خو نه منو لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه آیات دا علم لري او دا عقیده لري چې حضرت صالح علیه السلام نبی مرسل دے د جانب د پروردگار خپلنا نو ویل دغه غریبانانو خلقو قالو انا بما ارسل به مؤمنون فتحقیق سره مونږ په هغه پیغمبرای باندې چې د باغی سره را لېږل شوی دی مونږ باغی ایمان لرونکیو وی او بالکل مونږ د نبی وایو نو ویل هغه کسانو چې هغه متکبرین استكبروا عن الايمان ان بالذي امنتم به كافرون فتحقیق سره مونږ په هغه سیس باندې چې ایمان راوړی تاسو پاغي باندې مونږ پاغي باندې کفر کوونکیو مونږ خو نه منو فعقروا الناقه نبذيونه کې زخمی کړه دوی هغه او خلرا عقر اصل کې ویل کې چې په سپینو کې وهل نو بده خپو کې بده سپینو کې وهل او به قتل کړه وهل دوی او زخمی کړه دوی هغه او خلرا وعطوا عن امر ربهم او دوی تجاوز او نافرمانی وکړه دا حکم د پروردگار خپلنا او ویل دوی وقالو استهزاء دای خندا کوله خان نعوذ بالله په حضرت صالح علیه السلام پوری سوی ويا صالح ائتنا بما تعدنا اے صالح علیہ السلام یا صالح تو دا دې دغه مشران دي یا صالح ائتنا اے صالح علیہ السلام راولت منتهى عذاب تعدنا چته وعده کوي د مون سره یا تخوفنا چته رای مون لره باغی سره رای ولګنا لا سه آزاد دې ان كنت من المرسلین
کچری ته دا غډل دې لګل شو پیغمبرانو نه پس راونی ول دوی لره زلزلې الرجفه الزلزله زلزله پیراله پس وګرځي دوی باغ کلو خپلو کې جاثمین معنا باریکین علی الركب میتین باریکین علی الركب پزنګونانو باندې پراتوخه اولټا او میتین زلونه چاودلیو هټ اٹیک ټولو ته وشو هغه حالاتو کې فتولى عنهم نو بس مخواړو حضرت صالح علیہ السلام د دوینا روان شتنه دی باندې چې کله عذاب راغی صالح علیہ السلام ته روان شو او بیا سوی وقال یا قوم وګرا د داعی کار بدایخه قوم هلاک شو او قوم تباہ برباد شو او صالح علیہ السلام خدا نو شکر دې شړونو مو چاودل ښا بیا هغه دردیږي ښا یو د ما قومه ما خپل ډیوټي پورا کړې و ما خو ته نصیحت کو خو تاسو نه منه وسم باغی باندې قال یا لیت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين د داعی کار بدایخه چې دې بیا یعنی چې کوم دین هغه خپل درد او خپل دعوت هغه چې کوم دی هغه فکر هغه باندې فکر مندي فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم نو مخواړو او راوت حضرت صالح علیہ السلام داغینا او ویل چې ایلما قومه په تحقیق سره ما خو تبلیغ کړو تاسو ته د پیغام د پروردگار زما او ما خیر خوایل ټولې واست تاسو لپاره لکن تاسو مين نه کوي د خیر خواهانو سره تاسو بد نصیب خلک تاسو ناصح خوخ نه دي او داغه نصیحت قبل وینا ولوطا اذ قال لقومه نګور صالح علیہ السلام د مرګ نفس او د قوم د هلاکت نفس وقال یا قوم بیا او تاواز کیخه ای زما قومه دینه بظاهر دا چې سماع الموتى هغه د نصابیدی خپل ذکر بداغی راشي لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه مقتولین چې کوم دي د بدر هغه قریبی بدر ته ورتا وکړل هغه وچ کوی ته ورتا وکړل او بیا پیغمبر علیہ السلام راغی د کوی په غاړه باندې ورته ودرېد او ورته قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا مون سره چې الله کوم وعده کړي و چې تاسو له فتح درکوم الحمدلله مونږ هو غټله خو تاسو هغه کوم د عذاب وعده چې سره شی ونه مونته کنه نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راغی وی جی حضور اتکلم اجسادا لا ارواح لهم د داسې جسو سره خبرې کوي چې روحونه یې نشته ان د دې تکلم او د دې خبرو څه فائدہ ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې دوی چې کوم دې زما د خبرو استاسو نه زیات اوریدونکي دي الا انهم لا يجيبون دوی جواب نشي راکولای ښا ناغینهم سماد اموات او سماد موتا هغه دا غینم ثابتي او دارنګ نور روایت چې کوم راغلي دي والله انه لا يسمع خفق نعالهم اتاه ملکان مسلم شریف کی حدیث دی پیغمبر علیہ السلام قسم دی چې دا مړې چې کله تاسو روان شې دی لا د اغي د خپو کشار اوري او فرشتي وتراشيخه او تبوس کی من ربک ما دینک ما تقول فی حق هذا الرجل انه لا يسمع خفق نعالهم نو چې کله د پڼو کشار اوري نو د خلکو خبره په طریقه ولا سره اوري نو دا ټول سما د اموات لپاره بعد حضرات بیا وایي چې کوم یعنی مانعین دي او سما د موتا قائل نه اغي ودا خو کنایه ده ودا کنایه ده د سرعت اتیان د ملائکو نه چې هغه ملائک چې دي ډیر په منډه ولر دي د سوال جواب د پاره نو موږ وی کنایه پیژندل پکار دي مختصر او مطول کی وی چې کنایه څه دوی یو باقی کې معنا موضوع له وی او یو باقی کې معنا مراد فلان کثیر الرماد وی فلان کې چې دي ډیر ایرو والا دي ایری ډیر دي دا اوس کنایه ده یعنی فلان جواد فلان کې سخی دی ښا سخی ارسل خان دی ولی سخی دی ځکه دې د دې کوم دې ایری ولی ډیر دي ځکه دې پخلی ډیر کوي او پخلی ولی ډیر کوي ځکه چې میلمانه ډیر راځي او میلمانه ولی ډیر راځي ځکه چې دې سخی دی نو د کثیر الرماد په دې واسطو سره معنا دا شو چې فلان جواد فلان کې سخی دی اوس لږ خبره ته فکر وکړئ یو معنا موضوع له ده کثیر الرماد معنا ایری ډیر دي او یو معنا مراد ده کثیر الرماد معنا سخی دی جواد نو ور په کنایه کې معنا مراد ده او معنا موضوع له
که څوک د هغې اراده کوي نو په هغې کې هم څه ممانعت نشته. لکه که د کثیر الرماد معنا دا کړي چې ایرې ډېرې دي نو هم ټیک ده که نه. ایرې ولې ډېرې دي؟ ځکه چې پخلي ډېر کوي او پخلي ولې ډېر کوي ځکه مېلمانه ډېر راځي او مېلمانه چې ډېر راځي نو هغه مېلمه دغه یي جوالي لکه چې کوم سړی سخي نه دغه مېلمانه بیا نه راځي. نو دغه مثال لدیم دی چې حتی انه لا يسمع خفق نعالهم، که په دې کې کنایه وي د سرعت د اتیان د ملایکو نه نو دا خو معنا مراد شوه چې فرشتې زر راځي، خو معنا موضوع له سره چې د خلقو د خپو او د پڼو کشار اوري نو دغه معنا هم مراد ده که نه. په کنایه کې هم په دې پابندي نشته چې معنا مراد ده، موضوع له لیس بمراد، دواړه مراد کېدی شي. نو دا وته صالح علیه السلام د مرګ نه پس ویلي دي ځکه قوم هلاک شوی دی. او وقال یا قوم، هغې ته هغه خطاب کړی دی. ولوطا اذ قال لقومه، اوس الله تعالی بله واقعه ذکر کوي د مصدقینو او د مکذبینو د انجام لپاره. لوط علیه السلام چې دا د ابراهیم علیه السلام وراره دی، او لوط علیه السلام چې کله ابراهیم علیه السلام هجرت وکړو د عراق نه شام ته، نو لوط علیه السلام ملګری و. وقال انی مهاجر الی ربی، نو هغه مو سره په هجرت کې ملګری و. ابراهیم علیه السلام په فلسطین کې آباد شو د الله په حکم، او لوط علیه السلام چې دی نو دی په صدوم کې آباد شو. د هغې خوا کې د اردن په خوا کې بستۍ دي، علاقې دي، صدوم د هغې دارالخلافه وه، نو دی هلته آباد شو. هغه هلته تبلیغ کو، هغه دلته تبلیغ کو. نو د لوط علیه السلام دا قوم چې نو دا مشرکان او کافرانو، او د شرک نه علاوه نور هم په هغې کې ډېرې خامۍ او ډېرې غلطۍ دا به ځای په ځای قرآن حکیم کې راځي. کفر شرک هم کو او الکانو سره بدعملي او بدفیلي به هم کوله. لواطت دا د هغې محبوبه مشغله وه، او چې په لار به څوک تلل نو هغې پسې چې کوم دی نو هغه ورکې ورانې کول، او په مجلسونو کې چې کوم دی نو هغه غیر اخلاقي حرکات کول. دا ټول د هغې ګیرې به هم خریلې، دا مفسرینو لیکلي دي د لوط علیه السلام قوم ګیرې به هم خریلې، او په مجلسونو کې به ټیزونه هم اچول سم پنجابیانو. نو دا باک به هم نه کو. نو چې څه عملي کمزورۍ وي، اعتقادي او نظریاتي کوتاهۍ وي، نو هغه ټولې په دوی کې وي. لوط علیه السلام بار پوهه کړل خو دوی پوهه نه شو، او آخر د لوط علیه السلام هغه فرشتې راغلي او د میلمنو په شکل کې راغلي. نو دوی د لوط علیه السلام نه د هغې مطالبه وکړه چې دا میلمانه دې موږ ته حواله کړه، نعوذ بالله چې موږ یې بې عزتي وکړو. لوط علیه السلام چې کوم دی نو هغه ډېر زیات په دې باندې فکرمند شو او غمجن شو، او هغه ته دا علم نه وښه. ګوره پیغمبران عالم الغیب نه دي ښه، یعنې که هغه ته پته وی چې دا خو فرشتې دي د دوی پلار هم ورته غږ نشي کولی، نو بیا به ولې غمجن کېده. خو لوط علیه السلام ډېر فکرمند شو. وی لو ان لی بکم قوة او آوی الی رکن شدید، وی کاش که زما په تاسو باندې وس رسېدی. ځکه لوط علیه السلام مسافر و، د بل ځای نه راغلی و، او دغه ځای کې خپله څه برادري قام قبیله او څه پره جنبه هغه یې نه و. وی کاش که زما په تاسو باندې طاقت رسېدی یا زما یو وسیزولي وی نو تاسو به ما چل ښودلی وښه. ما فرشتې پوهې شوې چې لوط علیه السلام هغه ډېر زیات غمجن شو. نو بیا ورته خپل تعارف وکړو چې مونږ هلکان نه یو او نه سړي یو، مونږ خو چې کوم دی انا رسول ربک، مونږ خو فرشتې یو الله پاک را لېږلي وو. په دې وجه نه روایاتو کې راځي وایي د لوط علیه السلام د دې واقعې نه بعد الله رب العالمین هیڅ یو نبي هغه د بار نه مسافر بیا نه دی را لېږلی. هر یو نبي چې بیا الله را لېږلی دی علیه الصلاة والسلام نو هغه مقامي را لېږلی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم که هر څونه مخالفتونه قریشو وکړل او که هر څونه چې کوم دی نو هغه مقابلې وکړې، خو د هغې باوجود پیغمبر علیه السلام باندې لاس نشو بره کولی. ځکه چې د هغه قوم و، د هغه اگر چې هغه په مذهب کې مخالف و خو بیا هم هغې نه به یېرېدل. نو الله رب العالمین چې کوم دی نو هغه لوط علیه السلام ته هغه فرشتې راولېږلې او هغه د عذاب فرشتې وي. نو په هغه ټول قوم باندې عذاب راغی. اوس کوم عذاب راغی نو دې کې ځای په ځای قرآن پاک کې مختلف عذابونه دي. یو پکې دی مؤتفقات، چې فرشتې د دوی دې کلو ته چې صدوم دارالخلافه او وزر ورته اړام کو او دا ټول کلي اوچت کړو او وریځو ته یې نږدې کړل. د اسمان مخلوق چې کوم دی د ځمکې د مخلوق د خرو د سپو هغه اوازونه د چرګانو واورېدل د نږدې نه. او بیا الله تعالی حکم وکړو
چې اوس یې نسکو او الټای کا او بیا په باندې د پاتر کانو باران موشخه د غي د ذلت لپاره او د غي د رسوایی لپاره او په دې باندې چې هم جبرئیل علیه السلام وکړل دا بلا قسم عذابونه د غي مجموعه پر راغلي دا الله تعالی فرمایي چې دا امت محمدی دا د عبرت حاصل کی چې خدا نه خاصه کړه لوط علیه السلام د قوم اعمال خپل کړل نو اسنه د هغه عذاب سره مخ شي ولوطا اذ قال لقومه يعني وارسلنا لوطا اور علی گله موږ حضرت لوط علیه السلام په هغه وخت چې کله فرمایل خپل قوم ته چې ای رات لکوي تاسو به حیاي تا الفاحشه اللواط تاسو به حیاي کوي چې نه دی وړاندې شوی تاسو نه پدی به حیاي باندې یو کس د مخلوقات د زمانه باندې د لواطت دا منحوس عمل دا د لوط علیه السلام د قوم نه مخ کی اچا نه وکړي ها تر دې چې په حیواناتو کې دا عمل چانه وکړي چې نر هغه د نر سره هغه بد عملی وکي نو دا اول بنیاد چې دا د لوط علیه السلام قوم یې خېده دې وجه حدیث مبارک کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ملعون من عمل عمل قوم لوط هغه سره ملعون دی چې څوک د لوط علیه السلام د قوم هغه حرکت او هغه عمل کوي او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا غي د لپاره سخت سزا ذکر کړی دا خو فقهاوی باغی کې تعذیر دی دغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی حد نه دی تعذیر دی متعین سزا نه ده د قاضی او د حاکم وقت رایت مفوض ده نو څوک وی لاندې ودروي او د پاسه خټ پر راتاو کوي او څوک وی چې دې چې کوم نه غرته وخی جوړي او دا غي نه راور غړوي او مختلف سزاګانې هغه تجویز شوی دي نو ځکه چې دا ناکار عمل دی نو الله تعالی فرمایي ما سبقكم بها من احد من العالمين انكم لتاتون الرجال فتحقيق سرتا سو خامخارات لکوي سړوتا شهوتن دا مفعول له دی د پاره د خواهش پورا کولو ما سیوا د زنانونا مطلب دا چې الله رب العالمین د انسان بشری چې کوم ضرورتونه دي هغه الله پورا کړی دي نو هغه د ازدواج او د نکاح په شکل کې دي او تاسو هغه جایز او حلال لار پرېخه ده او چې کوم دنو هغه نور ناکار عملونه کوي بلکې تاسو یو قوم مسرفون یعنی مشرکون چې تاسو اسراف کوي یعنی شرک کوي او یا تجاوز کوي د حلال او حرام ته نکاح حلال ده او لواطت حرام ده تاسو کوم دینه کوم دی تلاړی وما كان جواب قومه او نو جواب د قوم د حضرت لوط علیه السلام تلاکن دا چې دی وویل چې او با سي تاسو لوط علیه السلام او داغه د عملګری د دې کلی خپلنا الکه دا کوم دینه راغله دي او دلته موږ خبرې کوي خان او بلا کلی نه او با سي انهم اناس يتطهرون فتحقیق سره دا داسې خلق دی چې دی ځان پاکي څه مطلب ځان نه شیخان جوړ کړی دي دې زمونږ نه کیږي مونږ خدا خپل عمل نشو پرې خو درې او دی دغه منینا بس دی وباسه خدوی نه کوي فانجیناه واهله پس نجات ورکړه مونږ حضرت لوط علیه السلام ته او دارنګ هغه اهل داغه اهله معنا ومن معه من المؤمنین چې کوم داغه سره ایماندار خلق دغه لوط علیه السلام خپل خزه چې دا هغه روایتو کې راځي چې کوم کافر وا هغه باندې عذاب راغله دي الا امراته لکه استثناء راغله لكن اغه بیبی د حضرت لوط علیہ السلام كانت من الغابرین معنا من الباقین فی العذاب ودا حضرت لوط علیہ السلام د باقی پاتې کېدونکو نه په عذاب کې روایتو کې راځي چې لوط علیہ السلام د خزه کافر و او هغه وخت کې نکاح د مسلمان او د کافر کېده لکه څنګه چې په ابتدا د اسلام کې کېده نو دی بدا چل کو چې دی با هغه کافرانو ته جاسوسي کوله او هغه ته به سی ډي کوله نو چې کله مېلمانه راغله نو هم دی ورته اطلاع کړي و نو كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا او راو موږ په دې باندې هغه باران د کانو بارانو فانظر كيف كان عاقبه المجرمين وګوره چې څنګه دې انجام دا مجرمانو خلقو د مکذبینو انجام دا دی و الى مدين اخاهم شعيبا دا بل واقعه د حضرت شعیب علیه السلام دا مدین خار د الله تعالی شعیب علیه السلام را لېږل دي او دته خطیب الانبیاء وی د پیغمبرانو خطیب دغه بهترین وعظ او تقریر وکاو د قوم هم مشرک او کافر او اکثریت او سبکه معاشرتی بیماری وی یو بګه دا ونافتون کې کمی او زیاتې کول معاملات به ګډ وډوخه حضرت شعیب علیه السلام ته ظالمانو کفر شرک مکوي او دا معاملاتو کې
دا تل چې وهي او خلق ته نقصان رسوي دا کار مکوي نو باغی باندې دوی چې کم دي نو هغه د حضرت شعیب علیه السلام مخالف شو او هغه ته وی چې او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء ته مونږ ته وای چې مال داسې کوي مال داسې کوي د دوی عقیده دا وخه د پاکستانی قوم په شان دي چې دین صرف د عبادتو مجموعه ده او معاملات چې دي باغی کې به د دین سکار نه ښه نو وی خو ته مونږ ته وای چې داسې خرڅوي داسې اخلي دا خو مونږ خپل خوخي خبرې دي نو دوی ګوره معاملات د دین حصہ نه ګڼله لکه نن چې ډېر خلک صرف د عبادت او مجموعي د دین وي دین څه شی دی بس یاره موږ کاوه کنه ویتا باندې چا پابندي لګولې ده او روزه نیسه کنه په دې باندې تا ما چا پابندي لګولې ده باقي معاملات او معاشيات او سیاسيات او حکومت او عدالت او وزارت ودا زموږ خپل خوخه چې څنګه چلو په کوم قانون چلو او هران کې دین چې د اسلام او قران دا ثابت حیات ده دا الله دین کې د هر یو سیز داغه یو طریقه موجود ده هغه معاملات نه منل نو آخر کار په دې باندې عذاب راغی او هغه عذاب دا باران بنش او دا ټول قوم د ګرمۍ نه ډیر بے کور شو آخر یو وریځ راغله نو دا ټول قوم هغه ته راغون شو چې راغون شو او د دې خیال دا او هاذا عارض ممطرنا ودا وریځ راغله دا موږ باندې باران وریږي نو باران په اورید خود اور باران په اورید او ټول الته کې ستی شو او ټول په غځای باندې اوسېدل الله تعالی فرمایي د پیغمبرانو د لارې نه او د غي د طریقو نه انحراف مکوئ و الى مدين اخاهم يعني وارسلنا الى مدين اور علی گله موږ مدین ته مدین خار ته رور داغي حضرت شعیب علیہ السلام او فرمایل هغه یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره قد جاءتكم بینه من ربكم فتحقیق سر راغلی تاسو ته یو دلیل او یو معجزه د جانب د پروردگار تاسو نه زما د نبوت دلایل خو ما تاسو پیش کړی دي نو بس تاسو پورا کوي هغه ناب او تول لرا ولا تبخسوا الناس اشیاءهم یعنی ولا تنقصوا الناس او بحث وی کمولتا او مکه مو تاسو خلق تا غسیذون داغی لرا او فساد مکه وی تاسو بزمکه کی بعد اصلاحها الله تعالی کتابونه او پیغمبران خو دې پر را لګی چې دازمکه سمشي او انصاف طرف تراشي او عدل طرف ته او تاسو بیا خراب او ظلمونه کوي نابتون کې کمی زیاتې کوي ملاوټونه کوي ذالکم خیر لکم او دا تاسو لپاره ډیره غوړه ده چې تاسو ایمان راوړونکي په دې باندې ولا تقعدوا بكل صراط او لارو کې بکینا اصل او جسوک بچ کم دین او هغه په لار تلل نو ډارانا دمکانا دا دې مشغله وخه او هغه يرول دا لوټ مار کول او ټیکسونه په هغه باندې پاټک ماروخه زې به پاټکونه جوړ کړیو نو د خلکو نه پیسې اخیستي نو ولا تقعدوا بكل صراط حضرت شعیب علیہ السلام ورته هغه نشاندهی کوي چې ګوره خلکو ته دا ظلمونه مکوي په خلکو مکه نه تاسو په هر لار باندې توعدون معنا تخوفون الناس چې تاسو يروي خلق لرا وتصدون عن سبيل الله او تاسو منع کوي د لارې د الله رب العالمین نه هر هغه چاله چې ایمان راوړي په الله تعالی باندې او لټوي تاسو د غلار کاګه واذكروا اذ كنتم قليلا او یاد کړئ تاسو هغه وخت چې کلوي تاسو کم تاسو شمار لاول لګو الله رب العالمین ډیر پر تاسو لرا الله د دومره افرادی قوت درکو نو کم از کم د هغه خدای شکر گزار جوړ شي او وګورئ تاسو چې څنګه دي انجام د شرارتیانو او د مفسدینو خلقو وان كانت طائفه منكم امنوا او کچره دې یو ډله او یو جماعت پتا سو کې چاغي ایمان راوړل دي په هغه پیغمبرای باندې او په هغه پیغام باندې چې زرا لېګل شوی په هغه سره چې هغه د الله د وحدانیت پیغام دی نو که یو ډله پتا سو کې هغه منی شعیب علیہ السلام ورته وی وطائفه لم يؤمنوا او بل ډله داسې چې هغه ایمان نه راوړي په هغه باندې لګو خلق ومنلم او اکثریت را منحرف دي نو ځبن ورسو ما فصبروا وی تاسو صبر کوئ تر دې چې فیصله راولېږي الله رب العالمین په منځ د مونږ کې او هو خیر الحاکمین او الله رب العالمین چې ډېر بهترین دا هغه فیصله کوونکو نه دی قال الملأ بیا هغه سرداران راوچت شوه هر پیغمبر ته مخې ته ولاړ دي قال الملأ الذين استكبروا ویل هغه سردارانو چې کوم متکبرینو دا قوم د حضرت شعیب علیہ السلام نه سیوی لنخرجنک یا شعیب خامخا مونږ به وباسو تا اے شعیب علیہ السلام او هغه خلق لره چې هغه ایمان راوړې سرستانه نو مونږ به تاسو وباسو من قريتنا د دې کلی خپلنا
هغه ته وی نعوذ بالله دا تبلیغ دی بند کا او دا خبره داسې مکه وکني ګوره کلی نه با کډه اخلي او لتعودن فی ملتنا او یا بتو ګرځي پاغه ملت او مذهب زمون کې یا هو زمون پشان کېږي نو بیا دې نو باسو او کني بس بیا جو کلی نوزه خودل دی سوال دی او لتعودن فی ملتنا نعود ویل کېږي واپس کېدو ته نعوذ بالله دی معنا خدا دا چې تمخ کې زمون سره وي زمون په دې ملت باندې نو بیا باغی ترا واوړي او شعیب علیہ السلام کو چرته هم پاغه ملت باندې نو پیغمبر خو معصوم دی نو یا جواب دا دی چې لتعودن فی ملتنا عود په معنا د سیرورت سره هم راځي ان لتسیرن فی ملتنا تب ګرځي په ملت زمون کې دا نه چر اوړي بیا واپس تب ګرځي په ملت زمون کې که زمون دا ملت دی قبول کو نو بیا د تسنوایو او ورنه بیا دې نه پریږدو او یا دویم جواب دا دی چې اصل کې شعیب علیہ السلام خود مخ کې نه موحد دی خو چې کومې پورې هغه تعالی د تبلیغ ډیوټي نه د حواله شوی او د نبوت ذمہ داری نه د عام خلق کلیوالو خیال داو چې نعوذ بالله دیږي نظم په دې لار روان دی ښه ځکه خو لا اظهار نه وکړي کنه خو چې کله هغه د الله د وحدانیت چغه اوچا تکړه نو د دې خیال دار هغه چې ګینه دې زمونږ د ملت نواوړي د دې بل توحید والا ملت ته نو ورته بیا به تر راوړي دا بیا راوړېدل نه دي خو د دوی د سوچ مطابق دا بیا راوړېدل دي او لتعودن فی ملتنا قال اولو كنا كارهين وفرمایل حضرت شعیب علیہ السلام اولو كنا كارهين اگر چې مونږ چې کم دې دین ربت غړون کیو مطلب دا چې اتجعلوننا فی ملتکم ولو كنا كارهين ها تاسو مونږ خپل مذهب تاړوي اگر کومه بد غړو وزور بم اړوي وزور هم غناو قد افترينا على الله كذبا فتحقیق سره مونږ به جوړ کړی په الله رب العالمین باندې دروغ لره کچری مونږ واپس شو باغ ملت تاسو کې دا خو ډېر غټ دروغ مونږ وایو او پیغمبر خو معصوم نه کارم سره چې مونږ دروغ وایو بعد اذ نجانا الله منها رسل دا غنه چې نجات او خلاصې را کړې دي الله پاک مونږ ته منها دغه ملت تاسو نه د کفر د ملت نه خدای پاک مونږ شکر دی بچ کړی وما يكون لنا ان نعود فيها او ندی جایز زمون د پاره چې مونږ واپس شو ساو دې ملت ته لیکن کچری وګواړي الله رب العالمین چې هغه پروردگار زمون دې ها که الله رب العالمین یو شی موږ له مقدر کې لیکلی هغه ځان له خبره ده لیکن د خپل اختیار مطابق مونږ د خپل ملت نه واپس کیږو نه او تاسو ملت ته درغوړو نه وسع ربنا كل شيء علما او شامل له پروردگار زمونږ هر یو شی ته په اعتبار د علم سره الله تعالی ټول سیدونه داغه د علم لاندې دي او خاص په الله رب العالمین باندې پروسه زمونږ اے پروردگار زمونږ ته فیصلو کې پمن زمونږ کې او پمن د قوم زمونږ کې په حق سره وانت خیر الفاتحین او ته ډېر بهترین فیصله کوونکې خدای پاک مونږ او د دې پمنس کې د حق فیصله راولېږي چې اهل حق چې دي کامیاب شي او اهل باطل چې دي چې هغه ملزم او ناکام ثابت شي وقال الملأ الذين كفروا من قومه او ویل حق سردارانو چې کوم کافرانو په قوم د حضرت شعیب علیہ السلام کې لئن اتبعتم شعیبا وکچری تاسو تابعداري وکړه د حضرت شعیب علیہ السلام نو په تحقیق سره تاسو خامخا په دغه وخت کې تاوانیان یې د خپل خلقو ته وی الګه دا پیغمبران نعوذ بالله وی دا ګره ترقین تاسو رکاوټ اچي ښه تاوان په لارم بیاي لکه اوس وی دا مولیان مونږ ترقینه مونږ ته رکاوټ دوی دی ښه کني مونږ خو ترقی کو نو هغه وخت هم دا خبره وا شعیب علیہ السلام تابعداري کې تاسو وکړه نو یې تاوان په لار باندې روان شي او یې مونږ ترقی په لار باندې بهرحال دا مناظره او دا مباحثه شروع وا او د شعیب علیہ السلام وعظ او نصیحت قبول نکو نو فاخذتهم الرجفه فسراوني سلدوی لرا زلزله پس وګرځیدل دوی باغ کلی خپل کې او باغ کورونو خپل کې جاثمینا معنا باریکین علی الركب میتین فزنګنانو باندې اړولی پراتو او مردار شو امړ شو الذين كذبوا شعيبا هغه کسان چې هغه دروغجن ګڼل حضرت شعیب علیہ السلام لرا کأن لم يغنوا فيها يغنوا يقيموا گویا کہ هغه نو دیر شوی په دغه کلی کې سبا نام و نشان نو معلوم ښه اړو پته نه تاسو یې نه ډو نه دلته حالانکه پرونه پورې خودي مقابله کولې او مناظره کولې او د پیغمبر خلاف جلوسونه وکړل
او نن الله تعالی وی نام و نشان ختم ټول تباہ و برباد شو. کأن لم یغنوا فیها الذین کذبوا شعیبا او هغه کسان چې هغه دروغجن ګڼل حضرت شعیب علیہ السلام لره و دوی تاوانیان دی خو شعیب علیہ السلام تاوان په لار روان دي الله وی تاوان په خپل سری و پورلا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم. اوس پیغمبر چې دا ناصح وي او دا یو دردمن داعی وي نو هغه بیا هغه خپل درد او هغه خپل غم هغه وړاندې کوي. فتولى عنهم نو پس مخ واړو حضرت شعیب علیہ السلام داغین راوت او وی فرمایل چې اے زما قومه په تحقیق سره ما تبلیغ کړو تاسو ته پیغاماتو پروردگار زما او ما خیر خوای لټولې واس تاسو لپاره خو تاسو زما خبرونه منله. نو فکیف آسا علی قوم کافرین. آسا اسیه یأسا سمع یسمعون په معنا د غم کولو سره یو د اسا یأسو نو هغه به علاج کول. آسی په عربی کې ډاکټر ته ویل کیږي آسی نو هغه د اسا یأسو نه دی او دا اسیه یأسا په معنا د غم کولو سره دی. فکیف آسا یعنی فکیف احزن سرنګ به غم کوم په هغه قوم باندې چې هغه کافر دي. بس الله ته دغه منظور و چې تاسو ایمان نه راوړو. صدق الله العظیم.